الله جل جلاله فرمای وی الصوم لی وانا اجزی به، وی روزه زما د پاره ده او د دې جزا به څه ورکوم، دا به زه ورکوم. نو عموما که ته وګورې مولانا صاحب په دې عام دنیا کې چې چرته داسې بهترین او ښه او غټ ایوارډ انسان ته میلاویږي نو دا یا د ملک بادشاه ورکوي یا د ملک یا صدر یې ورکوي یا چې کوم دی نو یو داسې غټ عهدهدار یې ورکوي. او چې کوم داسې عام څه ایوارډونه یو عام تحفې نو هغه وزیرانو یا ښکته خلک یا چې کوم دی نو څه دا کوي. نو دا د رمضان دا اجر الله جل جلاله د دې ایوارډ په خپل باندې واغست. اوس دا نور به چې کوم دی نو د الله د طرف نه خو څوک فرشتو په واسطه باندې به میلاوي او داسې به د مانځاغ او داسې د نور، خو د رمضان المبارک چې کوم ایوارډ دی او کومه تحفه ده او کوم اجر دی الله ته دا دومره خوښ دی چې دا په خپله باندې چې الله جل جلاله په خپله د روژهدار ته څه ورکوي، اجر ورکوي. دا څومره لویه خبره. نو د دې نه معلومیږي دا چې روژه دا د الله جل جلاله چې کوم دی نو بهترین او لوی عبادت دی چې الله په خپله باندې د دې اجر ورکوي.